بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. زما ورونو نن پر دې بیان درته کوم په اسلام کې چې څه او ډلې جوړې شوي دي، خاص کر شیعیان و سنیان، او بیا خاص کر د دې دوو ډلو نه علاوه یو بله ډله د تصوف ورته وایي. دا ټوله د الله د قرآن د اول آیات چې کوم بسم الله لیکل شوی ده د الله په د قرآن په اول سر کې، او د آیات په طور باندې په سوره نمل کې 90 او 10 آیات کې د دې بیان راغلی دی. په سوره نمل کې که چیرې د نن سبا مذهب پرسته، پیر پرسته، د غیر الله د راننګولو والا په دې بسم الله پوسي، خو دوی د دې د حقیقت نه دي خبر. وایي بسم الله الرحمن الرحیم، وایي د دې باوجود وایي یا علی مدد، یا رسول الله، یا جبریل، یا دارونکا، یا خزرنکا. دا په دا بسم الله سره کافران دي. په دې بسم الله کې د رب کائنات دا حکم دی چې په پټ خبر یو ځایما کاغه انبیا دي، کاغه عام خاص اولیاء دي، که شیطانان دي، که پیرانان دي، که ملائک دي، دا په پټ نه دي خبر. اوس په دې کې چې د کم چا عقیده یي چې پلانی پیر په پټ خبر دی، دا په بسم الله سره کافر دی. کم څوک چې وایي او فرشتې ملائک ارضی موږ ویني، پیرانان مې ویني، دا سړی د الله د بسم الله د سوره نمل او 10 نمبر په مطابق کافر دی. زما ورونو، نظر د غیر الله، دغه شکرانې، دغه او نظرونه، دغه غیر الله را ننګول چې یا پلانی بابا را رسېږه، زما ورونو دا بسم الله خو زده کړئ، غور پر وکړئ، سوچ پر وکړئ چې دا د څه دپاره د هر صورت په اول کې راغلی ده. صرف د سوره توبې په سر کې نسته. دا ولې زما ورونو سلیمان علیه السلام کیسه ووایاست، سوره نمل وګورئ، په تفصیل سره وګورئ. سلیمان علیه السلام ملا چرګک اخوندې وغوښتې چې دا چیرې دی، چې ویې کتل ملا چرګک اخوند نسته، نو دی وخشمېدی، نو ویې ویل ول زه نه وینمه هدهد لره چې دا ملا چرګک دی او کدی دی او د غایبونه. نو وخشمېدی ول که راغلی زه به عذاب ورکوم دا ملا صاحب ته، عذاب سخت، یا به علالومه یا به مال راوړي یو دلیل په ښکاره سره. لږ ساعت کې بعد کې ملا چرګک راغلی، بغیر د وام نه، بغیر د غبرهټ نه، ورته وایي و ای سلیمانه ما د کومې علاقې څخه یو خبر راوړی دی، په خبر یقیني سره چې د هغه ملک باچا زنانه ده. نو اوس سلیمان نه کوي چې پیری واستوي دا کیسه ورله معلومه کړي، یا انسان واستوي، یا هغه دیبان واستوي چې هغه ورته وایي حاکم چې په پیرانانو کې یو دیب دی، هغه چې ورته وایي سلیمانه چې ته د خپل جسه ولاړېږه، زه به د او بلکیسي تخت راړم.
نو دا معلومه شوله چې سلیمان صاحب کم چا کم خبره کوي هغه په خپل دلیل وایي دا پیاری په پټه نه دی خبر بیا هغه جبریل امین چې هغه ورته وایي ای سلیمانه ته چې دا سترګې پټې روړې زه به دا تخره هغه ناست دی آستی ملا صاحب آستی په دې کې دا معلومه شوله چې بسم الله ویل که د چا عقیده چې غوث اعظم په پټ خبر دی پیرانه پیر صاحب خبر دی ملا عثمان په دې خبر دی هغه رانګول جادوګران کوټګران پیران هغه اخر دا د الله د قرآن په مطابق کافران دي زستی مخته دغه آیات چې مو ووایي قالت ویل بلقیس نومیږي په تاریخ کې نوم روان دی ویل یا ایها الملو ای زما او درباریانو ای زما د مشورې خلکو انی القیه ما ته راچول سوی دی الی زما و طرف ته کتاب یو خط کریم ډېر عزتمن په دې دی چې وګوره مرغه د چا خط ولي په دې کې معلومه شوه سلیمان السلام په پټه نه دی خبر پیرانه په پټه نه دی خبر راننګول د یو الله حق دی په دې کې اوله خبره دا لیکل چې انه بشکه من سلیمان دا خط له جانبه د سلیمان علیه السلام دی و انه بشکه بسم الله شروع کوم د الله په نامه سره چې د الله نوم الله دی ذاتی اسم علم دی خدای نه دی ګاډ نه دی بګوان نه دی لکه زموږ براینا مسلمانان مولایان وایي الرحمن داسې ذات چې الله دی د هغه یو غټ صفت رحمان دی پر ټولې دنیا باندې د رحمانیت عام دی دا نه کوي چې دا زما دین مني دا نه مني نه ټول الرحیم خاص مهربانه په هغه دنیا پر مسلمانانو نه پر کار د دې بسم الله په سر کې اول وار باراله د با مقصد دا دی چې دغه رب بصیر دی د الله و مخته د الله د نامه و مخته درې حرف استعمال کو اول حرف دا دی با بصیر رب موږ ویني سلیمان موږ نه ویني پیرانان مې نه ویني ملائک مې نه ویني هیڅ مخلوق موږ نه ویني بغیر د اسبابو بیا سین دی سین معنا سمیع الله اوریدونکی دی الله د هر چا دا اوري ملائک پیرانان شیطانان دا نه اوري بغیر د اسبابو د هر څه سره دوی ملائک دي یو شیطان دی یو بل ملائکه ده دا په موږ خبر دي نور په موږ نه دي خبر چې څوک وای خبر دا په بسم الله سره کافر دی بیا ممنا مالک الناس دا رب د خلقو مالک دی دا رب د خلقو رازق دی خالق دی نو بل ذات نسته چې هغه ستا مالک وي ستا خالق وي ستا پرورش کوي نو زما ورونو دا بسم الله دا په غور واورئ دا زده کوي دا بسم الله استعانت دی کومک غوښتل دي د رب څخه اوس بیا اسبابو چې څوک وایي یا پلانی را رسېږه دا په بسم الله کافر هم دي مشرک هم دي څوک وایي دا د محمد پلانی په پټ خبر دي پلانی کوډګر په پټ خبر دي هغه موږ ته آل وایي په تا کوډ سي دا په دې بسم الله سره کافر دی مه کوئ د الله ویرانې دا چاشتونه دا نسته په اسلام کې دا تعویذونه نسته په اسلام کې دا ختمونه نسته په اسلام کې دغه عقیده د حیات نبی چې نبی ژوندی دی دا نسته د الله په قرآن کې دا عقیده نسته چې برته رو راځي په تا نه وځي او ستا او دا رازنده کېږي د انبیا بدنونه خاورې کېږي شهدا خاورې کېږي په قیامت به راځي رو اوس نه راځي که هر څوک دا عقیده لري چې رو راځي د انبیاء بدنونه دغه پرته دا د الله د قرآن منکر دي کافران دي خبره نه زیاتوم د الله قرآن زده کوي په دې ځان پوه کوي او یو ورځ راځي چې مړ به بیا به یا رب ما برته واپس کو دنیا ته زه هلته نیک عمل کوم بیا د نیک عمل لار نسته اوس لار سته و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین